ستا د هایس ګول نه ډیر دی جوړې مې تنګه زما کم کم راټولومه. ملګرو دا شعر ما د ښاغلي میا افتخار حسین چې د عوامي نیشنل پارټۍ مرکزی جنرال سیکرټر دی دغه لپاره ډالۍ کا. ملګرو میا افتخار حسین سیاسي اختلافات په ورسره وي په خپل ځای به وي، خو د ده شخصیت چې کوم دی د ده شخصیت چې کوم دی هغه باندې به اختلاف نشي لرلی، ځکه چې د هغه د شخصیت دی چې د هغه تاواني سیاستدان دی چې د هر څه د قوم د وطن د امن و امان دپاره د وطن د سوکالۍ دپاره هر څه د قربان کړي دي. خلک سیاست د ګټې دپاره کوي، خو میا افتخار حسین هغه شخصیت دی چې د ټول عمر تاواني سیاست کړی دی او په سیاست کې غټ تاوان منتقل کړی دی. خلک خپل اساسي جوړولو لپاره د خلکو خپل خاندان سوکالۍ لپاره سیاست کوي، ګټې وټې کوي د کارخانو لګولو لپاره د خپل کاروبار وسیع کولو لپاره. خو میا افتخار حسین هغه شخصیت دی چې د هر څه د سیاست په نظر کړي دي، سره لپاره د دې وطن کې امن امان دپاره د دې وطن سوکالۍ دپاره د هر څه قربان کړي دي. میا افتخار حسین هغه تاواني سیاستدان دی، یقینا تاواني سیاستدان ته موږ ځکه وایو چې هر څه سیاست کې بیل دي، خو د عوام زړه د عوامو مینه سیاست کې د ګټلې ده. دا ډېر کم سیاستدانانو په نصیب باندې به داسې وي چې هغه د عوامو کې هغه ژوندی وي. سیاسي اختلاف په خپل ځای میا افتخار حسین هغه شخصیت دی چې هر څه بیلې وي، ځکه چې یو زوی میا راشد شهید هغه چې کم دی هغه هم د سیاست په دغه باندې تللی دی. دهشتګردو ولې ویشتی دی؟ ځکه چې د وطن کې د امن و امان دپاره خبرې کولې، د وطن د سوکالۍ دپاره خبرې کولې، د ملک او د وطن دپاره به د پښتون قوم دغه لپاره به د دهشتګردۍ ختمولو لپاره به د اواز اوچتولو هر وخت کې به د هغه ځای ته رسېدو چې کوم ځای کې زموږ فورس په شاته دی ولاړو زموږ دغه ته نو د دهشتګردو د ډایرکټ ټارګټ کو او داسې ټارګټ کو چې د نسل مطلب له هغه دی چې موږ د نسل ختمو. خو میا افتخار حسین هغه وګړی دی چې عوامو کې دی ژوندی دی. میا افتخار حسین هغه بدقسمته انسان ورته موږ وایو یا خوش قسمته انسان ورته موږ وایو زما په نظر کې چې هغه دغه چې دا ډېر کم خلک موږ ګورو چې هغه یو ځوان زوی جنازې له اوږه ورکوي. دا موږ ډېر کم په دې معاشره کې کتلي دي. همیشه موږ کتلي دي چې پلار د زوی جنازې له پلار چې کم دی ډېر کم پلاران چې هغه د خپل زوی دغه جنازو لپاره اوږې ورکړي دي او هغې کې میا افتخار حسین شامل دی. موږ ډېر کم کتلي دي. اصل موږ دا کتلي دي چې زموږ په معاشره کې چې زوی چې کم دی د پلار جنازې له اوږه ورکوي، خو میا افتخار حسین هغه زوی دغه پلار دی چې د خپل ځوان زوی او یو زوی د جنازه له اوږه ورکړي وه. میا افتخار حسین که موږ وګورو اساسو ته نو د میا افتخار حسین اساسي په تیر الیکشن کې وګورو په دې الیکشن کې وګورو نو هغه اساسي زیاتې شوي دي کمې شوي دي. میا افتخار حسین یو سټرانګ وزیرو، خود اساسو کې د هیڅ قسمه اضافه نه ده شوي. الټی ځمکه کمه کړې ده، د پلار نیکه چې کوم هغه دته ځمکه وه هغې لاس الټه خرڅه کړې ده. میا افتخار حسین هغه تاواني سیاستدان ورته موږ وایو، هغه تاواني سیاستدان دی چې هر څه د وطن د سوکالۍ لپاره د کړي دي. میا افتخار حسین هغه سیاستدان دی چې د 2013 نه بعد دی په پارلماني سیاست کې اوټ دی، خو د عوامي په سیاست کې دی ان دی. ځکه د ان دی چې په 2013 الیکشن نه بعد د دو ځل لس کاله وشو، لس کاله وشو د پارلماني سیاست نه بار دی، خو د عوامو په عدالت کې دی هر وخت دی. د موږ کتلي دي په حلقې کې چې د غمی که خادي وي میا افتخار حسین به په خپل حلقې کې عوامو کې څنګ په څنګ ولاړ وي. میا افتخار حسین سیاسي اختلاف په خپل ځای او د شخصیت سره به موږ اختلاف نه لرو، ځکه که موږ بهر لاړ شو نو موږ چې اصل د ملک په کوم حصې ته لاړ شو، که مختلفو فورمو کې دورو کې موږ لاړ شو نو موږ دو کسانو تپوس کېږي، یو د میا افتخار حسین او بل د پرویز خان خټک په دغه باندې خبرې اصل موږ د دې په دغه باندې موږ مختلف فورمونو باندې دې سوالونه اوچتېږي. میا افتخار حسین ما خو څنګه چې وویلې چې د پارلماني سیاست نه
لس کاله اوټه خو د عوامو د ار یو شی کې د غم خاده کې د عوامو په هر سټرایک کې دی په عوام د هر आवाज کې دی هر وخت عوام میدان کې دی موجود دی نو ملګرو مې افتخار حسین یقینا یو نامور سیاستدان دی یو غټ شخصیت دی نو د شخصیت باندې زموږ لپاره فخر پکار دی ډېر مهرباني والسلام